بسم الله الرحمن الرحيم. باب دې په بیان دي چې دین دا نصیحت دین دا خیر خوایي قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا هشام قال قلت لسهيل انه حدثنا قلت سفيان بن سهيل دې چې ان عمر حدثنا حديث متبن كذا عن أبيك استعلان نجد سهيل قال لسفيان وي ورجوت ذؤبيت أن يسجد عني رجلا تساقط كرشي زمان يوسعي زمان سلط يوسعي ساقط شي جسند عنش مراتنا تاقال شغافات ساقط شي سهيل لو تدير عمل كشي سلط بعد شي يوافق وفك حذف قال سفيان سمعته ما حديث أورده من الذي تأخذ نسمعه منه شأورده علينا أبي فلان شعطاء الذي تدسينه قال صديقا له ودوس يدفع بالشام بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد بدي خدامه چې کې आवाज راځه سفيان روایت ذکر کړي د سهيل د دې په کې دا کوله کېدل سهيل هغه دوه واسطې حدث قائم په کې حدث موندارنګ ابو صالح چې دا ابو سهيل دې هم په کې حدث نو دا سند دا علي شوفو د اخنا کوم قومه سفيان کوي چې یو رجل قال ما حدث شي سند دا کوله کېدل دوه واسطې په کې حدث ابو سهيل په حدث کو چې دا ابو سهيل هم دا ابو صالح دی قائم په حدث دوه واسطې حدث نو دا سند علی کو په تیر د اغنه چې کوم قومه د سفيان هغه یو واسطه حدث دی دوه واسطې حدث اور به ذکر کې د عطاء بن يزيد تميم الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاسلام قال فرماني الدين النصيحه دين دا نصيحه اوس سوال دا دی چې اطلاق د دین په نصیحت باندې خاصتا دا نه دي ځکه دا دین منحصر په یوازې نصیحت کې نه دین په نصیحت نه دین په نور احکامات دا غیر عبارت موږ یو حمل د دین په نصیحت باندې دا مبالغه ده الحج عرفه حج عرفات حج بيواد عرفات بانو بيدل طواف زيارت دي احرام مشهور ارکان دي وټول کې رکن اعظم د حج عرفات ذکر اطلاق د حج وادي عرفه باندې مدلتم اطلاق د دین په نصیحت باندې دا مبالغه ده کله دا سوال کوي چې دین په معنا د خیر وایي سره او به وایي قلنا لمن قال لله دا خیر کوي د الله لپاره د دې کتابي نو چې دین په معنا د خیر کوي سره شي د الله تبارک وتعالى لپاره دا معنا صحیح نه چې دا خیر کوي د الله لپاره یو دا معنا صحیح د جواب کا د نصیحت معنا خیر کوي مخلوق دی بلکې به معنا وفاداری ده اصلي النصيحه دین وفاداری ده قلنا من هو لمن جاء قال عليه لله وفاداری د الله تبارک وتعالى سره وفاداری د پیغمبر علیه السلام سره بین خیر پای معنا مکو به په معنا د وفاداری سره ولایمه المسلمین وعامتهم دا حدیث چې ذکر شوی دا یو د هغه ضرور احادیث نه چې کوم هغه د ارکان د اسلام او مراد د اسلام ټول په دې کې جمع بلکې علماء چې یوازې دغه حدیث مدار د ارکان د اسلام او امور د اسلام هغه یوازې په دغه حدیث باندې دي او دا حدیث امام مسلم رحمه الله ذکر کړی امام بخاری دې ذکر کړی دین النصیحه دین خیر خواهی دا یو مختصر او جامع کلمه
لیکن دا ډیر معنی او ډیر مطالب لري شامل اگر که مختصره کلمه ده نو دین دا خیر خواهی دا نصیحت کې دې کې د دنیا خیرونه او د آخرت خیرونه دواړه دي د دنیا خیر او د آخرت خیر دواړه پکې دي او دین ته نصیحت کوي اصل کې نصیحت نصحه دا ویل کېږي د چې کله جامه دا وګڼل شي جامه د یو بل سره یو دی عربی نصح الرجل صوبه اذا قال کله چې جامه وګڼل دلته په حدیث کې تشبیه ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم دا فعل د ناصح د دې تشبیه ورکړي ده د اصلاح د منصوب له سره د دې مقصد دا وی چې دا منصوب له نو د دې اصلاح دا وشي د دې تشبیه دې سره ورکړي ده لکه څنګه چې جامه وشلېږي او هغه جامه ته ولګي هغه وګڼلې دا دواړه جامې سره یو شي اصلاح د دې جامې وشي جامه صالحه شي د اغوستلو قابل شي دغه دې کې هم دلته مقصود هغه اصلاح د منصوب له یا دا ماخوذ دی د نصحت العسل عرب هغه وخت وی چې کله د بین شهد هغه د جالیګانو د مچیو د ټول سیدونه هغه سفر کوي نو عرب هغه قول هغه وینا چې هغه کې دوکه دی هغه کې دګي او برګین دی پکې هغه ته نصيحت د دې تشریح ورکړي لکه معنا دا د دې وینا دا صفاده دې کې غش نشته خیانت نشته دګي ټوري پکې نشته تشبیه ورکړي د هغه شاهد سره چې هغه کې شم نیوي مچي نیوي جالي پکې نیوي د هغه نه صفا کړي معنا د حدیث هغه دا چې دین دا نصیحت معنا دا چې د دنیا خیر او د آخرت خیر دواړه په دې کې دا جمع دواړه دا جمع او دا دین ته چې نصیحت وي دا په اعتبار دې سره چې معظم او عماد د دین دا نصیحت ډېر غټ او هغه شی چې هغه سره د دنیا او د آخرت د دواړو خیرونو لپاره مجمع دی دواړه په دې کې جمع کیږي هغه نصیحت نو بیا دا نصیحت وفاداری چا د لپاره قال لله دا د الله تبارک وتعالى وفاداری د الله سره دا چې الله سره شریک م جوړو د الله په ذات او صفاتو کې شک م پیدا کړو د الله د لوی د الله د صفات کمالیه او قائل اوسه څومره نقائص دي الله تبارک وتعالى د عیبونو هغه پاک وګڼ د الله چې څومره طاعات دي نو هغه کوا معاصی ګناهونه څومره دي د هغه نه اجتناب ځان چا سره د محبت کې د الله د لپاره کوي چا سره فعل کې نو د الله د لپاره کوي سوچ د الله تابعداري کوي د الله په دین باندې رواني هغه سره مینه محبت تعلق دوستانه سره او څوک چې د الله تبارک وتعالى د حکمونو مخالفت کوي هغه سره دښمنی کوي او څوک چې په الله باندې کفر کوي الله سره شریک جوړي هغه په مقابل کې جهاد الله در باندې نعمتونه کړی د الله د نعمتونو شکر وکړه او په ټول اموراتو کې او په ټول دعاګانو کې اخلاص دا پیدا څومره مخلوقات دي په مقصد مکه باندې دا د الله مخلوق دی تر سوچ ممکن وي د سره نرمي کوه سختی دا دا معنا د الله تبارک وتعالى سره وفاداری نو دی اصل کې دا وفاداری د الله سره ده خو به دلته حقیقتا د دې نسبت دا راځي د چا د عبادت ځکه دا عبادت خپل ځان الله پاک ته قریب کوي دا خپل ځان الله ته وفادار ثابتوي دنیا الله تبارک وتعالى ستاسو د وفاداری نه منزه دي تاسو وفاداری ته الله محتاج نه دي
دې کې لري عبد انسان خپل فائدہ دا د الله سره وفاداری ده ولي کتابه دا نصيحت دې د الله د کتاب د الله د کتاب سره وفاداری ده چې دا د الله کلام دی په دې باندې ایمان راوړو او دا وی چې دا د الله کلام دی د مخلوق کلام د الله د کلام په شان ته نشي کېدل او دا کېدل را چې د الله کلام په شان ته څوک داسې کلام جوړول والا نشته او به د الله کلام تعظیم کوه محبت کوه دغه تلاوت کوه همدارنګه په عاجزۍ سره خشوع سره همدارنګه تلاوت چې کې د دې تلاوت په صحیح طریقې باندې کوه حروف په خپل ځای کې مخارج کې ادا کوه ترتیل په آرام سره د دې تلاوت دا کوه کله الله په کلام کې څوک تحریف کوي څوک د الله د کلام د یاتونو نه اعراض کوي نو هغه تفکوا هغه مفرد په دې کې چې څومره احکامات دي هغه ځکه د ذکرول نو ورسته به په هغه باندې عمل وکړه د دې چې څومره علوم دي هغه ځان ته حاصل کړه قران کریم کې چې څومره مواعظ دي واعظونه دي هغه کې فکر وکړه سوچ وکړه ځان د پاره فن وګڼه نصيحت وګڼه فن وکړه دې قران کریم کې دنیا عجایب دي په دې عجایباتو کې فکر وکړه دا غینه فن او نصيحت داوا د قران کریم چې څومره محکمات دي هغه باندې عمل کوه متشابه ته ځان تسلیم کا او دا وګڼه چې دا الله تبارک وتعالى د دې کې پاس باندې کې متشابهات کې او محکم هغه باندې عمل دا د قران کریم چې کوم ناسخ او منسوخ دي همدارنګه د دې هغه باندې علم راوړ قران کریم کې څومره علوم دي د الله مخلوق ته الله دا کتاب را لګلې دي دا علوم دي مخلوق ته ورسره دا د قران کریم سره د الله د کتاب سره وفاداری ولرسوله دا وفاداری د پیغمبر علیه السلام نبی رسول الله سره وفاداری دا ده چې د نبی رسول الله د رسالت تصدیق او دا هویا چې جميع ما جاء به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان ولا چې نبی رسول الله کوم دین راوړل دې ټول دین باندې زموږ ایمان نبی رسول الله چې کوم اخلاق او هغه په ځان کې پیدا دي نبی رسول الله چې کوم آداب او هغه په ځان کې دا د نبی رسول الله صحابه دي د نبی رسول الله اهل بیت دي هغه سره محبت دی وجنه کوي چې پیغمبر علیه السلام سره د نسبت دی دا د نبی رسول الله سره دی عادت په یو سړی راځي د پیغمبر علیه السلام سنتونه اعراض کوي نبی رسول الله سنت نه مني دا غینه اعراض کوي نو ته د هغه نه ځان ساته دا څنګه چې مبتدعات دي د بدعاتو کې مبتلا نشي بلکې سنت باندې عمل او بیا د نبی رسول الله چې څومره تعلیمات د پیغمبر علیه السلام د نبی رسول الله تعلیمات هغه باندې ځان خبر او هغه تعلیمات هغه ځان راوړل او پیدا د نبی رسول الله دغه توقیر کو د نبی رسول الله چې کوم سنت دي د نبی رسول الله کوم طریقه ده خلق ته دعوت ورکوا خلق ته نبی رسول الله سنت دا خبره د نبی رسول الله شریعت او دین دا خلق ته بیانوا خلق ته خبره همدارنګه د نبی رسول الله د دې نبی رسول الله تعظیم د نبی رسول الله عظمت دا بستا په ځړ کې ده دا په کې دا موجود وي چې نبی رسول الله تعظیم دا بستا په ځړ کې ده نو دا خیرخواهی او وفاداری د پیغمبر علیه السلام او بل ولی ائمه المسلمین و عامتهم دا نصیحت دین لائمه المسلمین المسلمانان امامان د پاره حاکمان د پاره هم دین نصیحت دا غیر سره وفاداری دا چې ته د مسلمان بادشاہ معاونت او امداد کوي او د دې تابعداري کو په حق باندې معاونت کوي هغه دغه تابعداري کو په حق باندې او دغه خبره تاسو کوي چې سید نه دی باندې کې نو هغه معنا کبه ته بادشاہ سره تاسو لانجره خبره کې سمسله کې په نرمه طریقې باندې بادشاہ ته خبره ده بادشاہ یو سین نه غافل دی
نا خبره دی هغه ذهن نه وځي ذهن کار نه کوي یا په باندې نتی یا پیږي چې غفلت په باندې راغلی د مسلمانانو حقوق نه ادا کړي دا حقوق ورته رسیږي نه نو ته په نرمه طریقې باندې دا کوي کوه چې دې په خلاف ووځي نه چې دې مخالفت باندې کې په نرمه طریقې باندې کوي همدارنګه د بادشاہ طرف ته خلق مایل کول نفرت پیدا کوي وفاداری دار چې بادشاہ طرف ته خلق میلان پیدا کړي دا زمون امیر دی دا زمون حاکم دی چې دې تابعداري کوم باندې لازم ده واجب ده دې تابعداري وکړو د دې په خلاف باندې با دا ذکر نه کوي چې د بادشاہ په خلاف باندې برابر نه خود طریقې باندې احسن طریقې باندې بادشاہ کوي چې دا غفلت د بادشاہ نه دلیل شي اومدارنګ علامه خطابی رحم الله وي د امامانو د ایمو مسلمانینو لپاره وفاداری ده چې دې په اقتدار کوي مون ورپسې کوي هغه جهاد د دې د کافر خلاف جهاد کوي جهاد مون کوي کتانه مطالبه کوي چې صدقې زکاتونه راوړي دا زکات دې تور کوا چې په مسلمانانو باندې دې ولګي داخل شي د بادشاہ خلاف په حکم نه راځي تور بنا اخري د مسلمان بادشاہ خلاف دا د سر وفاداری دا تر سوچ دا په حق باندې ولا او کچې ته دا سوي دا چې دلته دا بادشاہ دا ائمه مسلمین چې ذکر شوی بادشاہانو د لپاره لیکن دین مراد مسلمانان حاکمان او بادشاہان کچېته د ائمه المسلمین نه مثال ته خلفا و د اغي خلفات نه واهلي د اغي هغه خلفا چې کوم دي نه د اغي تابعداري کوم حق ورکوا همدارنګ د اغي نو ورسته چې کوم صالح نیکان بادشاہان دي چې د مسلمانانو امورات مسلمانانو ضرورت پوره کوي د مسلمانانو امورات باندې قائم وي مسلمانان هغه تم د دې تابعداري کوي د ایوب د دې تابعدار د دې خلاف دا به هیڅ کړه ده او یا د دین وفاداری د عامتهم د عام مسلمانانو د عام مسلمانانو سره وفاداری دا ده چې ته ولګيګا د عام مسلمان د دنیا او د آخرت ګټه لټوي چې د مسلمان دنیا کې د لپاره ګټه لټوي او قربي ګټه هم دا کدا مسلمان د دین نه جاهل دی نه پوهې د په دین باندې کوي کوا دنیوي امورات باندې نه پیږي کوي کوي او ته تجارت کې دا طریقې نه ده ته کاروبار کې دا طریقې نه ده په دې طریقې باندې ته مسلمان سره قولاً امداد کوا او فعلا او عملا هم امداد دا ورته او بل مسلمان وو باندې څه ګمان لره نیک ګمان لره بد ګمان به باندې دانه خو ګمان به باندې او امدارنګ مسلمان چې کوي عیب کاری د سیس کاری د هغه په عورات باندې د هغه په عیبونو باندې پرده اچي هغه کې څه خلل وي څه نقصان وي نو هغه پټاوه مسلمان ته منافع راجر کوا څومره مضرات دي هغه مسلمان نه درکوا دا څنګه چې مسلمان ته مزا چې کوم روي ضررونه هغه ورته راجر کې او څومره منافع دي هغه ته نه درکې مسلمان هغه نیک کارونو ته دعوت ورکوا د بد کارونو نه منع کوا په احسن طریقې باندې پر رفق باندې په نرمه طریقې او په دې طریقې باندې چې د اخلاص هم د ستاسو مسلمان سره او د مسلمان سره تاسو شفقت هم کوم مسلمانانو کې څوک مشران اداري توقیر کاوه چې کوم کشران دي نو په غیبه باندې رحم کاوه او هغه کشران او مشران په وخت کې هغه ته وعظ کاوه خیر خواهی کاوه چې نو ورته مکوا حسد ورته مکوا دا خیر خواهی ده چې کوم شی د ځان د لپاره خیر غني او ته چې ما ته په دې کې خیر دی د بل ورور مسلمان تم د دې کوشش کوي چې دا چې ځان د لپاره کوم شی بد غني بل مسلمان ورور هم د دینه بچ کړي چې مسلمان ورور هغه د دینه بچ ځان ته خیر ویل دې مسلمان ته خیر ویل تا
ځان د بد کارونه د مکروهات نه بچي نو مسلمان دا سيزونه بچ کړي کله مسلمان په عزت باندې څوک حمله کوي دغه کمال څوک اهلی نو د اغین صفه دارنګا د مسلمان نه دفاع په بل مسلمان باندې دا لازم ده چې یو مسلمان به د مسلمان هغه دفاع او دارنګا مسلمان کوشش وکړي چې هغه د څومره اخلاق نبوي دي چې هغه په مسلمان کې دارش ورته چې د اخلاق په ځان کې پیدا د نبی رسول الله سلام د صحابه کرام داغه کردار په ځان کې دا پیدا نو ځکه دا وایي چې دا ولې ای او عامتهم دا خیر توحید عام مسلمانانو لپاره هم دا دین د عام مسلمانانو لپاره هم خیر توحید اوس په یو سره هغه ولګي نو د مسلمان خیر توحید تاسو ذمہ باندې لازم او کچیرتا تا وس او طاقت وی د دې امورات تاسو ذمہ باندې شته کستا وس او طاقت نوی نبی تاسو ذمہ باندې دا لازم دي او بل دار باندې طاقت نه او بل تاسو پته ده چې د مسلمان دا خیر توحید ولټوما زما دا خیر توحید قبلې زما خبره مني زما د امر تابعداري کوي زما نفس هغه په امن کې ما ته ضرر دانه او کپیږي چې زه ورته خیرخواهي کوم دینه فتنه او فساد پیدا کیږي دا خبره وي فتنه او فساد پیدا کیږي مګر یا تا پر ځان په خطر کې وی ویره کې وی چې د مسلمان خیرخواهي لټه هغه په ځان تا په خطر کې او ویره کې وي د ځان د مسلمان خیرخواهي د امانت به تاسو دې باندې دا لازم او به کسر خل ولګل هغه د مسلمانانو د خیرخواهي ولټولا او د مسلمانانو ته مثال دا غیر خیرخواهي چې کوم وانه هغه وکړه او باقي مسلمانانو په دې باندې غاړه ده معنا دا چې دا فرض کې فائدہ کبا د مسلمانانو نو ته ولګلې دا غیر ته وعظ او نصيحت دی وکړه تیزواله دی ورته د نبی رسول الله سلام په اخلاق باندې چې نبی رسول الله دا څومره دین دی دا ټول وخدان کراوه نبی رسول الله طریقې باندې روانه اخر فائد وکړه بعض کسان او د باقی خلکو غاړه په دې باندې ساتي او په څو د مسلمانان خیر فائد چې چاونه وکړه نو باقی غاړه په دې باندې دا کوم بلکې ټول مسلمانان هغه په طاعات سره راکاږي کوشش پدا کې چې دی با راکاږي او دې ته چې دنو همت ورکې او دې ته چې وردا وکړي دا تابعداري دا وکړي دین باندې عمل وکړي دې طرف ته راکاګل دا ستاسو نو ځکه علما وایي چې دا حدیث چې الدین النصیحه دا یو کلمه جامعه ده دا جامعه کلمه ده اگر کو ورکوټ حدیث ده لیکن دنیا خیر هم په دې کې جمع ده او د آخرت خیر هم په دې کې جمع ده ځکه یو سړی په دې باندې عمل وکړي دا الله سره داسې وفاداری وکړي دا الله د کتاب سره داسې وفاداری وکړي دا پیغمبر علیه السلام سره داسې وفاداری وکړي عام مسلمانانو سره هم وکړي د ائمه المسلمین سره وکړي خامخا دا کامل مؤمن او دا پوره مؤمن دی او کامل مؤمن ته جنت دانه لري وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا هشام بن ابي قال عن ابي كثير عن الشيخ بن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثني ابي بن الاسلام قال حدثنا يزيد يعني بن زبير قال حدثنا ووليد بن خالد قال حدثنا المدير عن قال يزيد بن يوم وقال حدث قال قال عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود وابو اسلام دا سند چې راغلی دی نو د دې کې چې څومره راویان دي دا ټول دی یو علاقې د کوفي کوسي عن جرير دا مروي ته کې جرير دی وخت نبی رسول الله وفات نامه سره پر مخکې اسلام دی اسلام راوړو نو سره پر روستا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قال دا جرير رضی الله عنه وی بايعت رسول الله صلی الله علیه وسلم
ما بیعت پیغمبر علیہ السلام سره وکړه اقام الصلاة و ایتاء الزکات و نصح لكل مسلم دا بیعت یو چې موږ وکړو زکات ورکو د هر مسلمان د خیر غواړي د هر مسلمان د بخیر ودا بیعت په نبی له سلام سره وي په احادیث کې د نبی له سلام نه بیعتونه مختلف دي چې صحابه کرامو د نبی له سلام سره بیعتونه کړی او صحابه کرام مختلف بیعتونه اکثر بیعت چې صحابه کرام د نبی له سلام سره کړی دا په اسلام باندې بیعت صحابه کرام اکثر دا بیعت شي دویم بیعت په صلح حدیبیه کې صحابه کرام د نبی له سلام سره کړی دي چې دا بیعت رضوان شوی دی دا بیعت علی الجهاد دا بیعت علی القتال تر دې حد پورې چې مونږه ژوندۍ و مونږ جهاد کو یا به جهاد کو مونږ په فتح ملاوي او یا به مونږه شهیدانې کو مونږ ملکیږو دا بیعت رضوان دا د جهاد بیعت نبی له سلام سره صحابه کرام دا دریم بیعت پیغمبر علیه السلام دا د خود سره بیعت کړی دی چې موږ به زنا نه کوو غلا به نه کوو شرک به نه کوو خان دا به نه کوو دا بیعت پیغمبر اسلام د خود سره څلورم بیعت دی حدیث کې ذکر حدیث د باب حدیث د جرير رضی الله عنه دا بیعت علی اقام الصلاة و ایتاء الزکات والنصح لكل مسلم دا بیعت شوی پنځم بیعت د خلافت بیعت شوی دارنګه د حضرت ابوبکر صدیق او د نور خلفاو په لاس باندې شوی دي ته بیعت د خلافت دا او سوال دا دی چې دلته د سفیان حضرات چې دی بیعت کې دا د کم بیعتونه نبی له سلام سره صحابه کرام مختلف بیعتونه کړي دا د سفیان او بیعت دا د سن سفیان چې بیعت اخلي دا بیعت دا د اتباع د شریعت تاسو په د شریعت تابعداري دا د جرير او د خلو د مختلفو کارونو د بیعتونو دا هغه بیعت چې نبی رسول الله امر دی د تابعداري د شریعت اندارنګه دا بیعت د تابعداري د شریعت دا هغه د نبی رسول الله په لاس باندې شي دا اوس دی وبده د یوسفي په لاس باندې کیږي دا په هغه کې داخل دی چې کوم نبی جرير رضی الله عنه بیعت دی کوم بیعت پیغمبر اسلام د خودونه وکړي او دا بیعت دا سنت ده او واجب نه ده دا سنت د ایمان نبی اسلام سره بیعت علی اقام الصلاه و ایتاء الزکات والنصح لكل مسلم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبشير بن حاتم وابن قالوا حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا جرير بن عبد الله يقول لا يكون يسر الله ما يكون على لكل مسلم دلته جرير دې لپاره جرير رضی الله تعالی عنہ د دې یو منقبت او فضیلت او دا چې کله دې بیعت کول او څنګه چې راځي چې ما بیعت په سمې طاعت باندې د پیغمبر علیه السلام ما ته تکلیف کړو هغه بیعت وکړ چې کوم ستاسو وس او طاقت کوي د دې په حدیث کې راځي دا د نبی رسول الله سلام پر حکومت باندې صحابه باندې کمال شفقت د اشاره او دا جرير رضی الله تعالی عنہ د چون کې نبی رسول الله سره بیان کړ چې د هر مسلمان په خیر دا جرير دا غلام نه د دې بازار دې ته پیسې ورته او ورته ویل چې ما ته یو اخره دا شاملې ته اخره دا جرير لار اصلي ورته دا غیر راوستل نو جرير خپل غلام ته ویل چې ما ته اخره یو اخره ته وانه ته ویل چې منډي چې اصلي ورته وانه څه تدریس او الهام باندې او ته ویل چې اخره وانه ما سره راځه بازار ته ورشو جرير دې نه مو مالک ته ورشو تاسو چې جرير کرانه تاسو وکړه دا اصلي تاسو اخته دا تدریس او الهام جرير رضی الله عنه د اس مالک ته ویل
چې دا ستا اس خو د دې نه ډېر قیامت کې وچه د درې سره اغسته خو د دې نه د قیامت دا وچه آیا په ضرور تو درهم خرڅې او دستا ایله کې یا ابا عبد الله د دنیا دستا ځکه سره یو شیخ خرڅې ارزان په دې قیامت خرڅېږي هغه په دې خو بیا ورته د دستا د اسو چې د ګورم دین خرڅ آیا په 1500 درهم خرڅې او دستا یا دا اساس دین په دې پښتو او خبر اتسو درهم جرير دې سړي کړو چا ورته د خدای مسلمان تدریس و درهم د غلام اسراو او تا اتسو درهم نو تدریس و سړي او بیان شرا شی او خبره شی او دا سناروان او خپل باندې خپل اختیار باندې بیا شیخ کړو تا ورته 300 زیاتی ور جرير رضی الله عنه ورته بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على النصح لكل مسلم ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیان کړی چې د هر مسلمان شاته راوړي ټول دا خو باندې پیږي چې دا نه پیږي زه خو پیږم چې اصل دینه قیامت دې ډېر قیامت والا دی ملي هذا ما ذکر د هر باب بیان کړی دی دا اصل د 800 روپیو قیامت ذکر 800 روپیو دا صحابه کرام هغه ایمان دي صحابه کرام څنګه الله نه او چې ملي منډي تلاش هر یو کوشش بل څنګه هو هر یو کوشش کوي چې بل څنګه وکړي د لس لک روپیو شی دې نه لس روپیو څنګه وانه د زر روپیو شی دې نه سل روپیو څنګه وانه او څنګه دې کوم دې په مال کې څنګه طریقې باندې عیبونه پیدا کړي چې دې ضرورت شو د مال لا ارزان پیدا شي وګوره دا جرير دې له نو بیعت کړو 300 روپیو هغه 800 روپیو باندې هغه نو په هغه کې وکړ نو هغه دا د ګړو بيزو دا هغه خطولې دا وړي ونی وخته چې وته دی دا به خطرې نو په جام راغلی هغه چې ویلو چې دا پښو دي من نو هغه وته دې راځانه وی دا من هغه وخت سره په لاسو کې هغه ویلو صحیح درته هغه ویل دا څنګه چې په بازار کې په منډي کې دا شی دې نه درانه وینا نه په لاسو سوړنه پتا تاسو ویل بس ما دا نواز په دې سوړنه دي منډي اصله حکومت کې بازار کې مثال دا 50 روپے او دا نه 50 روپے هغه ته ویل کې نه چې زه تاسو باغار علماء دا وستر تراو باسه دا وړه دې تراو باسه مزل چې کور تلاړي او غټ مضبوط کوته کې راغلی شراوی وته چې تجارت یو دانه راوغو حق ویو او ځکه څنګه هغه یو هم دې پدې چې دا زبردست نه پیږي ته خو تجارت بازار کې ګرځي منډي کې ګرځي دا من په 10 روپۍ دا هم په 100 روپۍ دې مان الله اخلي دا څه نه پیږي څه خو پیږي نو چې ته پیږي او څه کار ما درکې او د څوک کوته کې وایي دا شي نو دا چې مسلمان څه کوي کوشش کوي چې بس سره په کوم طریقې باندې د اوهم او صحابه کرام هغه دا کوشش کول د مسلمان په خیر واو ود بدا چې مسلمان پیدا شي چې هغه بس تور ته شی په لاسو کې ورکی هغه وایي چې دا 10 روپۍ نه سامان ډېر دا 10 روپۍ ورته چې څه پیدا وای وبه قال حدثنا سيد بن يعقوب الولدي قال حدثنا شيخ السياق عن الشوكي الذي رضي الله تعالى عنه قال لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلق كان يوبتلقين من النبي ما استطاعوا ونصح لكل المسلمين لا النبي السلام كمال قال يعقوب فريوتي قال حدثنا سيار دا ذکوي دې کې تنبيه خبرداري دې کې تقریبا چې دستا په دې سند کې هوشیم راغله هوشیم مختلف دي او دا هوشیم روایتي او عن سيار روایت په عن سره ذکر کړي او مختلف چې کله عن وي دا حدیث قابل د حجت نیوي مگر هغه صورت کې چې سماع په بل جهت باندې ثابت شي امام مسلم روایت دې حدیث کړی د دوه شیخانو یو سوید او بل یعقوب دی نو
سعيد أغير حدثنا هشيم عن سيار ويعقوب أغير حدثنا هشيم قال حدثنا سيار إمام مسلم الذي بيان عبارة تدوار أستاذان دا رايان شراكره دا مختلف اور امام مسلم کے اختصار دیو درویت مان نه کوي دقت نظر ته اشاره کوي احتیاط ته اشاره کوي چې دا روایت په کوم طریقې باندې راغله بلکې په هغه طریقې باندې نقش اویا باب دې په بیان د نقصان د ایمان کې نقصان راځي په معاصی باندې چې معاصی سره وکي ایمان ناقص کیږي کمی چې طاعات او اعمال کې ایمان به زیاتي او باب دې په بیان د نفي د ایمان متلبس بالمعصیت نه چې یو سره ګناهونه کوي او متلبس بالمعصیت کې زنا کوي غلا کوي شراب کوي دې حدیث کې نفي د ایمان راغلی دی خدا نفي د ایمان د متلبس بالمعصیت نه راغلی دلته اعلی اراده نفي کمالي دلته مراد د نفي د کمال ایمان صد عین ایمان د مراد نه لري معنا دا چې دا کامل مؤمن نه لري دا معنا نه ده چې سړی ګناه وکړي معصیت کبیره وکړي د ایمان نه خارجي نو وبه قال حدثني حارث بن يحيى بن عبد الله بن امام مسلم قال اخبرنا وحبيب قال اخبرنا سعيد بن شهاب قال سمعت عبد الرحمن وسعيد بن مسلم يقولان قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسري ثاني حين يسري وهو مؤمن ولا يسري الثاني حين يسري وهو مؤمن ولا يسري الخمر حين يسري وهو مؤمن شوز داوي لا يزني ذات حين يزني ذات مؤمن ولا غلان في غل حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو فتداوي چې ظاهر د حدیث نه مسلک د معتزله او مالکی ظاهر د حدیث نه مسلک د خوارج ثابت دي د تحقیق دی باندې قائل دي انتفاع اعمال دا مستلزم د انتفاع ایمان چې اعمال نه شو ایمان دا نه دي او په دې حدیث کې دا چې انتفاع اعمال د انتفاع ایمان راغلي په انتفاع اعمال حدیث کې ذکر راځي ځکه قانون دا دی چې کله نفي داخله شي په مقید باندې دا متوجه کیږي خیر او د حدیث کې ولا يسرق الخارق حين يسرق وهو مؤمن نفي داخله شي او يسرق باندې دا متوجه شي خیر د ایمان چې په حین د سره کې دا مؤمن نه دی ایمان دا نفي شوی دا د جواب وکړه چې دا د معتزله یا د خوارج مسلک دین ثابتېږي نه دا په ظاهر کې اخبار دی لیکن په اعتبار د معنا سره انشاء ده او معنا دا نه ده چې د زنا په حالت کې سره مؤمن وي یا د غلا په حالت کې بلکې انشاء ده نبی له سلام اجازه تزنو زناګانې مو کوي ولا تسرقوا غلاګانې مو کوي او ولا تشربوا الخمر شراب مستی په حالت د ایمان چې دا مؤمن وي د ایمان په حالت کې بدنا نه کې د ایمان په حالت کې بدلا نه کې د ایمان په حالت کې بشراب دا کېنا شراب دا بدل محققین علماء چې دغه معاصی چې دلته ذکر شوی معنا دا معاصی یو سړی کې د ایمان ناقص دی او د دې معاصی نظام ساتي دا کامل ایمان او دلته دا نفي چې راغلی ده نفي شوی مراد د نفي د کمال د ایمان او دې لپاره په کلام د عربو د مثال شته لکه عربو لا علم الا ما نفع علم نشته مگر هغه چې انسان ته فائدہ ورکړي او چې انسان ته فائدہ نه ورکړي نو هغه علم نه دی علم دی نو معنا دا ده چې علم کامل هغه علم دی چې تاسو فائدہ ده عربو لا مال الا الابل مان نه دی مگر روحان ورګړي بيزي بیان مان نه دی ورې نه دی معنا دا کامل مال روحان ذکر بهترین مال اور مال پنیر د عرب باندې هغه روحان یا لکه عربی لا عيش الا عيش الاخره جن نه دی مگر جن د اخرت یعنی کامل وجود د اخرت
د دنیا ژوندون دی دا فانی ژوندون دی ختمېدونکی ژوندون دا دی او دا ځکه وایي نفي د کمال اخلي ځکه د دې حدیث په مقابل کې نور احادیث موجود دي او هغه حدیثونه دا معلومیږي چې سړی څومره ګناه وکړي او بیا به دا سړی جنت ته دا داخلي د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د دې نه ما سوا د نور صحابه کرامو یو حدیث راغلی چې نبی رسول الله فرمایي لا من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنا وان سرق زنا کوي ولا کوي بیا هم جنت ته داخلي وظاهر کدي حدیث کې تعویل ونه کی دا حدیث او هغه حدیث په مابین کې ټکراو د دې حدیث او د هغه حدیث په مابین کې تضاد دا یو بل حدیث دی د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ روایت دا راغلی او هغه عباده بن صامت رضی الله عنه روایت راغلی نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام بیعت وکړه په دې باندې الله یشرکو ولا یذنو ولا یعصو په دې حدیث اخر کې پیغمبر علیه السلام نبی علیه السلام ویلي فمن وفى منكم فدي بیعت باندې فاجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفاره په دنیا کې ورته عذاب ورکړل شو دې کفاره ومن فعل ولم يعاقب فهو الى الله چې دا کار وکړو عذاب دنیا کې ورنکړل شو دې امر مفوض دی الله تبارک وتعالى کله الله په شو عفو وکړو وشو عذاب وذا حدیث کې راغلی دی او قرآن کریم کې الله فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دې آیات ان دې احادیث له معلومیږي چې دې حدیث کې تعویل کې په ظاهر باندې بنا نه لري ولکه ظاهر باندې بنا کې دې احادیث په مابین کې تعارض او تضاد او بل د اجماع د امت سره هم ټکراو راځي ځکه اجماع د علماو په دې باندې چې ځاني سارق شارب الخمر دې قاتل د اصحاب الكبائر ما سوا د شرک نه ما سوا د چانه د کفر نه دې په دې باندې قاتل کېږي نه په زنا غلاش خپل د شراب باندې سړی د ایمان نه خالدي کی نه بلکې ایمان نه ناقصي ایمان کې نقصان راځي اس ایمان کے نقصان نہ ہے تا توبه او استلام نو الله تبارک وتعالى به توبه دا قبول او کچې ته دا سړی مرشو او اصرار په کبایر باندې کولا نو الله فقره یا به الله ورته عفو وکي جنت ته بداخل کی کله الله فقشوا فقد د گناه باندې وسځيږي او به جنت ته داخل نو دا ټول د جماعت امت دا نور احادیث په دې باندې دالي چې دې حدیث کې به تعویل خامخاته او ظاهري قانون او قاعده مدار چې دوه احادیث ریشي دواړه مختلف ظاهرا د دې په مابین کې جمع واجب ده تر څو پورې چې ممکن وي او دې کې جمع په دې طریقې باندې دا چې شي تر څو چې ممکن وي او امکان نه وي به وتاجي احادیث توکه په اخر نو دیو جن علماء مختلف تعویلات کوي دې حدیث صوبې د حدیث مستحب باندې یو سړی زنا حلال وي زنا حلال وي شراب سیو ورته حلال وي نو د اسلام نه خارجي شریعت حکم تحریم کړی دی او هغه دا حلال حلال ته حرام وي حرام ته حلال وي سړی په دې باندې اسلام نه خارجي دویم تعویل چې کوم دی د ابو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله هغه معنا وي لا يزنان حين وهو مؤمن ومعنا دا چې دینا دا نوم د مدح دا د خدمت دې سړي په خپل صفت نه لري صفت نه ځکه مؤمنان د اولیاء الله مؤمنان د الله دوستان وس اسم د مدح ته نه ویل شو وس ځم بیانوا وس ورته موایا چې کامل مؤمن دی غلا یا زناکارا یا شرابي یا چرسی یا نصاری دا نمونه ورته هغه نوم چې کوم هغه نوم د مدح هغه ته ختم دا محمد ابن جرير الطبري وس زم په پیدا شو مدح د لاله اسم د مدح ختم اسم د زم دی باندې وله درې معنا تعویل حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه وایي چې معنا دا
چې سړی کې یو نورانیت د ایمان دی یو رڼا د ایمان ده د حدیث معنا دا ده چې سړی زنا کوي نور د ایمان په پټ نه سړی غلا کوي نور د ایمان په پټ نه سړی شراب څښي نور د ایمان په پټ نه د ایمان نور دا به نه ختم شي څلورم تعویل دا محلق کړي او چې دا کارونه کوي مسلمان ته الله بصیرت ورکړي په طاعات کې چې سړی غلا زنا شراب څښي د الله په طاعات کې بصیرت پکې نه کوي بعد د الله طاعات کې بصیرت دا پکې نه ختم شي نو او یلدم علامه جوهری وایي چې زموږ احادیث راغلي دي په دې کې به توقف ایمان به لري او توقف به د دې معنا هم معلومه نه ده د دې معنا کې باندې نه وځي نه چې کوم څه باندې امر شوی هغه کاوه چې کوم نه منع شوی نو هغه مکوه دې کې به توقف کې او دا د دې معنا هم معلومه نه ده چې نبی رسول الله د دین اصل مطلب دی خدا نور علما نو هغه لګي دا تعبیرات دا پټوي او دا تعبیرات دی ولې نه چې نو احادیث سره ټکراو او تضاد دا شي قال ابن شهاب أقبل كل ملك من أبي بكر بن عبد الرحمن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء الذي ورثهم يقول وقال أبو هريرة يمسك عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء دي بحديث بان هؤلاء ذكرنا الخمر والساكين دي أبا بيان جانا أبو هريرة ثم يقول يغلب وكان أبو هريرة بالحكم عنهن وجب ذكر ولا ينتهبوا نخبة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهبها مؤمن يابو مرتضي ولا ينتهبوا نوبة غصب نتيو صلي فقط الكولبان ذات يوشير ذات شرف جتامة شيء يرفع الناس إليه وتقي خلق دیتا فيها والسبب دي سرا لجنوبي سرا أبصارهم سربيتين ينتهبها هذا وقت جدا لبتقي وهو مؤمن الله مؤمن نهبا أصل جمال مقصود كبيرتي مراد دلتنا أغمال جموانا تلسي جبرا أو قهرا دعوة تاثر فيزيني وفي شاوة كثيرة كده شبرك أن يكون شبرك دان شبران أو قهران في نواق رسول ندام وذات شرف ذات قدر عظيم ذات لدمان نبي خاون دير مرتبة قيامة شيوان أو يرفع الناس إليه في أبصارهم جسر إشارة رفع البصر إشارة حلق المنغوبين وتا إذا كان في سواه قیمتي شي سوال نور وسنوي ندي ګوري الامن نهبهم چې چانه وبکړي دا شی ته راځي ناغي صدا سي ګوري هغه روان شي سوالي او دا شاته وګوري او دا قدرت د ایمان نه لري ځان د دفاع کولای شي ځان د دفاع ځان شي کولای اگر تاسمرا او کینر ما مال دې دې مال نه خپل مې غریب دا څومره عاجزي وکي هغه دا خبر نه مني او یا دا اشاره دا يبصر الناس نو يرفع الناس اليه في ابصارهم یا دا کنایه دا عدم تسلسلنا دا خبره سپټ نه کی دا پیسې سپټ نه هي چې تا نه یا جب دی وਹੀ یا بلاو نه دا خو چارم سار اخلي څلور سترګې نیولې په تکړیو شه دنه اخلي په خلاف سره کېنا په خلاف سره کېنا په خلاف اختلاف نه کدا خفیه تنوی خفیه تن پټوي اختلاف ظاهر چې اوسره روشیلا نیولل او کې ته واخلي ځان کې لري یا چې ورته وی ته اختلاف خلکو کې ځان راځي الله دې ناراض نو معلومه شو دا اكو په انتخاب اشد انتخاب استخدام ولې دغه مزید جرأت دی جرأت په کوي او بل عدم موالات بات نه کړي پدې کې بات نه کړي خلق باندې تاسو روان نه راځي ودرېګا او شیطان اخلا او په جبر باندې او په نبی باندې شیطان دا وا
وذ تدابل کلام چې د کشوی ورستا ولا ينسلب نهبه ذات شرفين ظاهر دا معلومیږي چې دا کلام د پیغمبر علیه السلام نه دی دا کلام د ابو هريره دی او دا موقوف دی تر ابو هريره خو یو بل روایت نه معلومیږي چې دا کلام د ابو هريره نه دی دا کلام د پیغمبر علیه السلام عمرو بن سلام رحمه الله هغه دا وایي چې دلته باندې روایت کې تصریح شوی په دی باندې چې دا مرفوع دی نبی صلی الله علیه وسلم دا کلام د پیغمبر علیه السلام دی کلام د پیغمبر علیه السلام اوس کدا کلام د پیغمبر علیه السلام نشي اوس چې دا ابو بکر بن عبد الرحمن وکړ ابو هريره معهن د دې سمانا چې کلام د نبی صلی الله علیه وسلم دې معنا دا چې ابو هريره په واسطه کوله د زنا د خمر سره چې سره دا سیدی په استوله یلحقها روایتا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوله من عند نفسه نبی صلی الله علیه وسلم روایت ها چې دا روایت د نبی صلی الله علیه وسلم کوله من عند نفسه نو ابو بکر عبد الرحمن ولې چې ان ابو بکر كان يحدث عن ابو هريره نو معنا دا ده دې څه مطلب دې مطلب دا دی چې دا روایت دا د ابو هريره نه راغلی ما سوا د ابو هريره نه بل چا روایت نه دی کړی نو دا یو حدیث هؤلاء الذين تخمس فرقي عن ابو هريره معنا دا چې بل صحابي نه ما دا اوریدل دي چې ولا ينتهبون نهبه ذات شرف دا سر د ابو هريره نه دا اوریدل ولیکن معمول ذات شرف ذات قدر عظیم او یا معنا دا قیامتي شی وي او خلق دا سترګي ورته کوته کوي د کسترګي خل معمولی شي ته کوته کوي نه سوچ هغه شی قیامتي او وفي قال حدثني ابو الوليد بن سعيد بن زيد بن سعد قال حدثنا عن سعد قال حدثني ابو سعيد بن خالد قال خالد بن هلال الاشعري ابو بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتزان وقت الحديث روایت کړی دی حدیث بمثله کیسه کړی دی حدیث بمثله مع ذکر مع ذكر ثم جواب يذكر ذات الشرف وقال ابن شهاب حدثني سعيد بن مسلم ومسلم أن رفعنا لولد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذكر حديث وفي قال حدثني محمد بن منهل في هلال هذا قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا له سعيد بن زهري عن ابن المسيب عن وفي سلمة وفي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحابي عن الزهري عن ابي وقيل عن الزهري قال حدثني حسن بن عبد الأكبر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن سلطان بن سليم عن عباس يسار مولى سليمان وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مغير بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدوراني عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا محمد بن راشد قال أخبرنا الدوراني قال أخبرنا عمرو بن حمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير بمثله من حديث الزهري غير أن العلاء والصفان بن سليم ليس بيمثلهما يأخذنا إليه فرق إشارة في سليم حديث كذا وفي حديث أنت ما رب ديواني نو مسلمون کو ديواني مؤمنون أعينهم أبصارهم کو دي أعينهم أو ذا زيادة واجب يقول خيانة كتاب نسكن خيانة وهو مؤمن كامل شداد كامل مؤمن فإياكم تكرار تأكيد الفلسطين زانو ساتي مانا إياك احذر وميريكا من دوسات الدينا ذكر تجيك دمرا عظيم الوية بنانا نبي الإسلام نفي الإيمان كرده شداد مؤمن لدينا كامل مؤمن وفي قال حدث محمد بن مسلم قال حدث ابن ابي عاصم عن شعبة بن سليمان عن
وقال النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستزاد حين يسلم ومؤمن ولا يسلم حين يسلم وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة او توبه معروضه على فاعلها توبه پیشکولې چې په فاعل د دې باندې بعد ذلك ورسره دي معنا یعنی بعد د توبې مفتوح کولا د دې باندې بعد فعل هغه د کار کوکو هغه نو ورسره دروازه د توبې خاصه ده یعنی بیا توبه قبلېږي شي الله تبارک وتعالى توبه دا کوي ټکه په دې باندې معنا تر سوچ حالت د غرغریت انسان نیوی راغله دی وکړه توبه دا کوي او توبه توبه النصوحه صحیح توبه هغه کې د درې شرایط چې قطع د معصیت نه وو دا ګناه دا وکړي نو بلا زنانه او دا څنګه کار چې کړه په دې باندې په خیمان شي او درېم شرط دا اعظم وو اراده نه اعظم وو کې دې ودا کار وکړو په دې شرایط لري توبه او استدلال شرایط باندې او بیا دې دا کار او بیا توبه باندې نه بیا څه توبه بیا دې وکړ بیا توبه واسه اوره استل سره دا کار او توبه واسه الله تبارک وتعالى توبه کوي او په دې شرایط باندې وی یو دا سوي چې راځه توبه ولکه دا کار په بیا کو په باندې توبه نه کوي دغه تعاطف نشته دا وځل څه اراده د کولو چې دا کار بیا کوم راغله توبه انا عزم بدی چې دا کار به بیا نه کوم بیا کومه الله پاک توبه استل کړه دا کار کوي بیا الله پاک توبه دا کوي بیا د توبه صحیح ده توبه باب د دروازې د توبې ستاده دا کولاو کته توبه واسي دې کبیره ګناهونه نه وستا الله توبه کوي دغه توبه معروضه بعد وبه قال حدثني محمد بن اسماعيل قال حدثنا البزاري قال حدثنا سفيان بن عمرو قال عن ابي هريره قال لا يشرك نو دا قاعده ده په حدیث کې دا درې سيزونه ذکر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاکم سان ساتي امت ویرولې په دا درې سيزونه ذکر دي د اصول د کومهان نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه مراتب شهوات چې ټول شهوات او سره کې ذکر راغلی نبی رسول الله منع کړ چې دنیا سره پته دنیا طرف ته حفظ مکو حرام رضان او حرام باندې حفظ د شراب ذکر راغلی د هر هغه شي نه ځان ساته چې الله تبارک وتعالى د لارې نه دی منلی هغه شي نه ځان ساته چې باندې غفلت راوړي دین ځان ساته انتها ذکر راغلی اشاره دې ده چې د مخلوق حق استقامت مکو د عباد الله د عباد الرحمن د غیب حقوق لحاظ او سره هغه توقیر کوا مسلمانانو نه حیات او د حلیم کوا شمال کې د تخته او حضور په جبر په حرام کې نه اخلي دا دې اشاره ده نو معنا دا ضرور دې ذکر دي او دې کې ټول شهوات ټول حرام باندې ورتل چې د الله پاک اوامر کې کوم غفلت راوړي نه ځان ساته او همدارنګه د مخلوق د عباد الرحمن د اغید امورات او د اغید معلوم توفیق او د اغید خلق سپکاوی مکوا د مخلوق نه حیا او تنظیم نه مالونه مت الله